والله عزيز حكيم. د سورہ توبه 60 نمبر آیات ته 40 نمبر آیات د سورہ توبه. دی آیات کې الله جل جلاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د نصرت او د امداد ذکر کړي. الله جل جلاله فرمای الا تنصروه فقد نصره الله. تو چرتا سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد نکوي فقد نصره الله، پس په تحقیق سره الله جل جلاله د امداد کړي دي. اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هغه وخت کم وخت چې الله جل جلاله دل روباسو د کافرانو نه ثاني اثنين د دوو نه یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر صدیق رضی الله عنه دوانو اثنين دو ته وای، ثاني اثنين ثانیو د دې دوو نه یعنی دا دویمو دوانو ته یو. اذ هما هوا وقت چودا دوانا فی الغار فغار کی اذ یقول لصاحبه او خوای لصاحبه خپل دوستا مرګری دا لا تحزن مېریگا ان الله معنا، یقینا الله جل جلاله زمون سره دی. دی واقعا کې د آیات کې تفصیل چې دی د ډېر زیات دی. دا لګ لګ چې دی نه دا به وایو چې دا غوڼه په مقاصد باندې پوي شو. الله جل جلاله دلته فرمای الا تنصروه فقد نصره الله. کچره تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم امداد نه کوي نو الله جل جلاله د امداد محکم کړي دي. محکم کړي دي اشاره دي خبره ته چې څنګه مخکې الله جل جلاله امداد کړي دي نه دا قرانګ اوس به هم الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد وکړي. مخکې امداد څنګه کړو؟ کله چې د کافرانو جرګه وشوه او د دغه جرګې سربراه حضرت شیطان وو. شیطان جونو دا ابلیس دا د جرګې مشر او دا هم د یو سردار په شکل کې راغلی وو او دا سي د کافرانو نور ټول سرداران را جمع شوي دي. چیرې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره موږ سو کول د خو رستورزه مرګري چې دینه دا سیوا کوي. یو بکیو ویل چیرې بس د شکار به وکړي ری وطن نه به وباسو بار کو سکی هغه بکي کو چرته غالب شو نو زمونږ د پاره د فخر خبره ده او کو چرې مغلوب شو نو بس مونږ به اخلاص شو. شیطان ویل چې رستا خبره مکمل غلطه ده. بل وکیو ویل چې د شکار وو کو قید کې به واچو قید به کو. شیطان ورته وی چې دا خبره هم صحیح نه ده. ادا قوم چې دین او د قریش هغه بچریم دی په جیل کې برداشت نه کوي به آزادۍ. درې بکیوي چې ابو جهل بګدارای ورکړه چې د هر قبيله یو یو سردار براجمش او په غونډه کسه چې دین نعوذ بالله قتل به. شیطان وی چې واقعهم دا ذکر وسره کول پکار دي. دا راي شیطانو دا پسندیده او دا بهتره ده. نو او وی ویلې چې د قریش بخلک چې دین بیا به کمی کمی قبيله نه چې دین د قصاص غواړي. خدل دغه الله جل جلاله په تقدیر کې بل سلیکو هغه دا و چې الله جل جلاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د هجرت حکم کړ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای وی نبی علیه الصلاۃ والسلام زمن کر بدسه پورس کی یو پیرنی مخامخا راتلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او زما والد سے ابو بکر صدیق چې دینو وی دوانو بخپل مینس کې خبره اترې چې دینو دا به کوله او په دغه ټیم کې کمزوري مسلمانانو باندې ډیر زیات ظلمونه چې دینو وی دا کی ډیر زیات ظلمونه وکړي.
لکه بلال حبشي شو، دسه حضرت حباب شو، حضرت سمیه شو. دین دا ډیر زیات په سخت راغلی دی، پاغي باندې ډیر زیات سخت تیرې دی. اندې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خوب کې ویلی شو چې دا کمزوري مسلمانان دي د دې ځنه هجرت وکي داسې یو ځای ته چې هغه ځای چې دی نو کجور والا دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې سار را پاسېدو نو صحابو ته و فرمایل چې تاسو ټول مدینه منوره طرف ته هجرتونه چې دینو دا شروع کی. کمزوري مسلمانانو هجرتونه چې دینه دا شروع کړه. دینه مخکې چې کم حبشې ته هجرت خلکو کړو هغه خلک هم رو مدینه ته راغله. ابو بکر صدیق رضی الله عنه زما والد محترم ودی هم ځان لا د هجرت د فارا سفر د فارا توشه چې دنه دا تیار کړه هجرت کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل ابو بکر صبر وکا ما د پاره صبر وکا کله الله جل جلاله ما ته هم حکم وکینه دوانه یو ځای سفر کو. نو ابو بکر ته فرمای دا الله رسول او استاسو هم اراده د هجرت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې او زما هم د سفر د هجرت اراده ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فارا او والد محترم سے بدو خواغسته چې دا دواړه وخانو باندې به د کرو څنګه چې دین دا به په خوړلې خې مضبوطې کړ. سلور میاشتې باغې باندې خو د بعد خوراک چې دین دای په وی ورځ د ماسپخین ټیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل سر باندې کپڑا چې دنه دا چولې د تشریف راوړو. وی زما د مشرقور حضرت اسماء رضی الله عنها یو فرمایل چې یا بابا نبی علیہ السلام راغی. زما بلا ډایرک را پاسې دوی ویل چې نبی علیہ السلام په دې ټیم کې چرته تشریف نه دی راوړ، ضرور څه حکم متملاو شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را نبی علیہ السلام تشریف یې خودو. زما والد محترم ته و فرمایل کو څوک د سرې نو بار که ضروری خبرې دي. یې فرمایل چې بدغه دول وريانې مې دي نور خدما په کور کې څوک نشته دي او ادم وړي دي وې د دیناستي وی الله جل جلاله ما ته د هجرت حکم وکړو ته هجرت وکړه. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایي په دغه ټیم کې ما چې کوم دوه ساتلې وی د الله رسول ته مې فرمایل د الله رسوله دا دوه می ساتلې دا یو می په دې غرض تاسو د پاره ساتلې چې دوانه په دې باندې هجرت کو. دا الله رسول را ته فرمایل چې ابوبکر دا یو خپ ما را اخر ساته. ما وویل دا الله رسول دا خو ما تاسو د پاره غسته ده. وی فرمایل چې د هجرت دا کم ثواب چي دي نن تاسو په خپل مال باندې ګټل غواړم. زستانه دا یو خ چې دنه دا اخلم چې زه د هجرت تا ثواب په خپل مال باندې وکم په خپل مال باندې وګټم. یو زشم او رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او هغه وخه چې دنه هغه معنا واغسته اقته پیسې را تراک وی چې کله ما هم شوې د کافرانو خودل ته جرګه کړو چې بیګاله د نبی علیه السلام نعوذ بالله قتلو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم شو چې توزه حضرت علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایل چې ما سره د خلکو سامانتونه افراد دي هغه خلک چې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قتل پسې او ورسره خپل امانتونه هم خودي خپل ارسي وسره خودي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دي چې دومره لګ د عقل نه کار غستې وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون په معمولی سیس کې خیانت نه کوي نو بیا به د الله په خبرو کې نبی علیہ السلام څنګه خیانت وکي. ولیکن دا زید وو بغض وو حسد وو چې دی خلکو چې دین ایمان نه راوړو. بهر حال دوی راغل لوټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوب په انتظار دي چې دی کله ودشي نو بیا به قتل ورته ټول ولاړ دي او الته کې نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي چې ته ما په کټ کې سم لو دا امانتونه سبب خلکو ته چې دینه دا واله کې او استاد وختو عمر دې چې دینه دا دین شي هزار ولې
او ته هیڅ سیاره چې دنه دا مکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک را روان شو د خلکو په سرونو باندې داسې شګیا چې یو را روان دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور تراش او خو باندې سفر چې دینه دا شروع شي تر دې پورې چې غار سور ته چې دینه دا ورس. غار سور داخله روایت کې راځي دا دومره تنگ وا چې دې د سو پناست نشو داخلي دي دې ته خلک پملاس ته باندې داسې داخلي دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دنه د غار تړومبه ورننه وته. غار چې دې مکمل را صفا کو صادر مبارک چې دنه د ټوټه ټوټه کو او د غار چې کمی سولې وینې ټولې بندې. یو سوره پاتې شو هغه کې خپل پونه مبارکه چې دنه دا کې خو دا. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته आवाज وکړ تاسو تشریف راوړئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم غار ته چې دینه دا وردن نشو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناس نبی علیه السلام راشي د سینې مبارک ته ډډه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په دې دوران کې خوب ورشي ودش. ابوبکر صدیق پر پونه مبارک خسری کې خو دی وا نه دا هغه زینه ولې او فیس چې دینه دا ټکور کی پیک ډیر زیات دړ شروع شي. اته موږ وایو که زمونږ د اخپچا ته مچیم چې چلی وي نو موږ بسنګ ترته کې والی وي. ولیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه اوف قدرم نه کوي اسنه چې د نبی علی السلام خوب خراب شي. دا یو کس وی به وی وګزره صحابو په دور کې وینم ما به صحابونه زیات قربانای چې دینه دا په ما ور کړو ما بدا کړو ما باغ کړو. یو ورځ یو د دې خوبینه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په گاډي کې ناشته یو خواته او بل خواته ابوبکر صدیق ناشته او عمر فاروق ناشته او دا گاډي په چړای باندې خيږي استو ته بن شي نو چې چړای باندې گاډي خيږي نو په روس روان دي د غرنر غړي نو دې زر منډه کیو غټي پسې ګرځي چې یاره غټه راوړي گاډي ته اوس غټه کیږي څنګه غټه را پیدا کیو دې چې وګوري نه هغه ته ابوبکر او عمر سرونه پراته چې سار را پاسې وی چې یاره باقي چې څه په غلطه یا د صحابه مرتبه ته چرم نشم رسیدي نه هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باندې مار چی لیکن اوس قدر نه کوي چې کله د سترګو مبارک کې نه یو کلاړ او د نبی علی السلام په دې رخسار باندې پرې وتا. نبی علی السلام را فاسو وی ابوبکر ته جاړي اذا الله رسول وی په دې سوله کې او ما صدیه وی بي چې سلام ته خبر ابار کا چې خبر ابار په نو مار چجاو مار وو. نبی علی السلام اول د ابوبکر د فون نه په لاړې مبارک چې دینه دا تاو کی تا زهر هغه اثر خو مکمل ختم شي. خو بیا د مار سره خبرې کوي وای کنه زما دا یار دی ولې وچیچو زما دا خوب دوست دا تا ولې وچیچو. د الله رسول وی چې سزا راکې راکا خو اول زما یو خبره وره وی سموده مخ کې پدیدی باندې یو پیغمبر ته ریدو وی هغه دا خوشخبری وره ول چې یره د اخیری زمانه پیغمبر بده غار درازي هجرت په وخت کې ما خبر واورید ما چې زراشه سبا د غیره لپاره انتظار په دې سوره کې وکم نو ما دومره وخت تاسو د دیدار د لپاره انتظار چې دین ادا کړو او چې نن راغلم او ګورم نه هر طرف چې دین ما ته بند وو ما چې دا خاصم پوند دراشه په دې باندې ټپ وچلا و دا به ما ته کولاو شي نو دا ما د بل سره بار نه نکړی دا الله رسول دا ما ستاده دیدار د لپاره چې دین دا ما وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام متماشی او غلا دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذ یقول لصاحبه لا تحزن. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته فرمای لا تحزن تمریگا. الله فرمای ثانی اثنین دا دو کسان دي او اذ هما فی الغار یو خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابیت صحابی اذ یقول لصاحب صاحب ویلګي کې مرګري تا صحابي تا نه د ابوبکر صحابیت چې دین دا د قران نه دي کې ثابت دي نو چې څوک د ابوبکر د صحابیت نه انکار کوي چې یره دا صحابي نه دی ناغه د قران د دې آیات نه انکار کوي
او څوک چې د قران د آیات نه انکار کوي دا کافر دی دا مرتد دی زنديق دی کافر دی دا رنګ الله جل جلاله فرمای دا زمون په علماء کې یو ډېر غټ عالم چې دنه دا تیر شوی دی مرزا مظهر جانی جان رحم الله فرمایي چې دې آیات نه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فضیلت چې دنه هم معلومي چې په صحابو کې د ټولو نه افضل ترين صحابي چې دنه هغه ابوبکر دی ځکه چې نبی عليه الصلاه والسلام خپل فرمایي یقول لصاحبه ودي صاحب توای او هغه قول الله جل جلاله را ذکر کړی دی نو چې الله په خپل قران کې صحابیت ذکر کړي نو معلومه شوه چې دا ټول نه افضل صحابي دي او یو څوک چې دا ابوبکر د فضیلت نه انکار کوي نو دا د قران نه انکار کوي او څوک چې د قران نه انکار کوي نو دا کافر دی نور هم د ابوبکر په فضایلو کې ډیر زیات کلام چې دین دا راغلي دي ان شاء الله الله دې عمل کړو توفیق